ځان د غفلت خوب به پرېږدي. نن د تمامې دنیا کافرانو نر او ښځو یو عزم کړی چې زه به په خپله دسیسه کې مسلمان راګیروم. نو ای مسلمان نوجوانه، ای د انبار پښتونه، او ای تاسو خو هغه خلک یوئ چې ټوله مومند هم لاړه او باجوړ هم لاړې، تاسو د باجوړ او د مومندو د ملا تیرې وئ انبارین. او زما د خیال مطابق د باجوړینو نن پښتو تلې، زه باجوړی یم، او ستاسو نه ښکته مومندو نن پښتو تلې ده. پښتو دې ته نه وایي چې خاطرې پټې په 1,00,000 روپۍ یو سړی اخلي، ته یې زه په 100 اخلم. دا څه پښتو ده؟ او پښتو دې ته نه وایي چې د ګاونډي ښځې یې په 15,000 روپۍ جامه وکړه، زه یې له 15,000 روپۍ جوړه کړم. پښتو دې ته وایي چې دا زموږ او ستاسو خویندې که غافله د قرآن نه پاتې شوې، دا سبا له په جهنم کې د دغه کافرو سره چې زموږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې شړو، هغه یې زوروو، د هغه کافرو سره به دې هم لغړې په جهنم کې پرېوځي. دې ته پښتو یې د هغه کافرو د خوا د خپله خور، خپله لور، خپل نوجوان او خپل سپینګیری بابا را بچ کول او سیده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفاقت نه رسول. دا پښتو ده. دوه خبرې. درېیمه خبره، زه مقرر ملا نه یم، وګوره تقریر په چل ځلم، زما 22 کاله په مدرسه کې طالبانو سره وشو الحمدلله، او په دې انتهایي خوشحاله یم. خو 22 کاله ما صرف د قرآن دپاره تعلیم سره تېر کړه، مقرر نه یم او نه تقریر چل راځي. په ساده او سیده پښتو کې ته خبره کوم، او انشاءالله الله به ستاسو د هدایت او د خوشحالو سبب ګرځوي. درېیمه خبره، دا زوړ داستانونه وو، سړی د سیند په غاړه ناست و، چا دې تپوس وکړو ویل څه کوې؟ ویل خدای دې غر کا. شمار مې کاوه، هغه دې نه ګډوډ کړو. چپې مې شمارلې چې تا راباندې غږ وکړه، څه مې د ذهن نه لاړ. هغه له په څټ کې نق ورکړو، ویل دا تېرې پرېږده وه، را روانې وشماره. تېر به پرېږدو، موږ او تاسو د عبار بابا په قبر کې هم نه څملو، او د عبدالواحد مولي صاحب په قبر کې هم نه څملو، د محمد طاهر مولي صاحب په قبر کې هم نه څملو. دا قبرونه او دا ځمکه الله د مړو د ژوندو لپاره پیدا کړې ده. انا جعلنا الارض کفاتا احیاء وامواتا. الله وایي دا ځمکه مې ستاسو د مړو د ژوندو لپاره کافي کړې ده. ژوندي پرې ډبره ګرځي، عمرت یې د لاندې پراته دي. دا قبر او د دې ځمکې خېټه دا زما او ستاسو د ټولو ځای دی. د دې په ژوند کې ارزي لتلی شي، خو د مرګ نه پس د دې ځمکې نه لاندې بل هېڅ طرف ته نشته. په ژوندی چې هوا ته به مخېږي، جاز کې به ځي، ونې ته به مخېږي، ډېر ډانګونه خلکو والي وو، تاسو یې ووایي. خو د مرګ نه وروسته دا قبر او دا ځمکه زموږ او ستاسو قرارګاه ده. دا زموږ او ستاسو مستقر دی، دلته اوسېدل دي. فلهذا ما او تاسو له څه پکار دي چې دې قبر له ورځو چې ایمان هم روغي او لار هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دې خبرو باندې پوه شئ چې زه څه وایم؟ پنجابي کې خو نه ملګي. اچھا تیر په تیرا انبار بابا به الله بخیل ان شاء الله، زمون په الله باندې خو ګمان دي. او دا تاسو مشران پښتانه که په یو مولای وار کم، خو بل مولا ورته ویلو چې دا مړه دا وابي شوی دی، او دا پلپیری شوی دی، او دا خیرات نه مني، او دا صدقات نه مني. ته ساده امي سړی، ته د دې نه څه خبر؟ هغه ستاسو مشران به هم الله بخلي. که نور څه نو لا اله الا الله خو یې ویله، او قبر ته د لا اله الا الله سره تللی دی، او په قبر ورته مسلمانان ودرېدلي او دعا یې وله کړې. د هغې غم مه کوه چې هغه څه وو. ما او تاسو لا خپل فکر پکار دی، ځان به بیدار کې دا به نه وي چې زه د انبار په دې شړ غره کې ما ته به کافر څه راورسېږي او څنګه به راورسېږي. تاسو هر یو نوجوان وګورئ او د هغه ژبه وګورئ. د لندن او د امریکا او د یورپي ملکونو چې جوړ شوي فلمونه دي، لغړ توغړ، هغه نن سبا په دې شړو کورونو کې دا شړ نوجوانان غږوي. دا نوجوان په دې نوجوانۍ کې چې دا فلمونه غږوي، الله اکبر الله اکبر. ما تاسو ته مخکې ویل چې زما په لاس کې الحمدلله 2 زه ودې کېږم په دې قرآن او راپاڅېږم په دې قرآن.
سار د مانځه پورې الحمدلله د شیطان غوږ دې کړی او زه د شیطان لپاره وامه ما چې 3 سپارې نه پوره کړي زه مانځه لم نه ځم او ماخوستان چې ما په خپل کور کې د قرآن درس نه کړی که دنیا زما والد صاحب مړو په ما باندې انتهایی غم خو ما پکې بیا هم د قرآن درس نه دی خو د هغې باوجود هم که دغه فلم چې دا ستاسو نوجوانې اوري دا که ما یو ګنټه واورېدو زما به په خپل ایمان کې بیا شک دې نوجوان ته زه په سوچ کې یم چې ته دا اورې او دا ګورې ستا د ایمان به څه حالي ستا د ایمان به څه حالي او اے بوډا بابا تا ځان ولې په غفلت کې اچوې چې زوی مې مونځ کوي ولې دا د ایمان کلمه او د ایمان کې یوازې مونځ دی که نه ایمان خدا مستقل یو قانون دی د الله ایمان خو یو کړی ده په دې به دننه ور ننوځي او هغه کړی کې دننه چې څه وي نو هغه به بیا ټول منې د ایمان لنډې خبرې واوره یو خبره د ایمان چې تا وې لا اله الا الله او زه یم لا اله الا الله دا د خولې خبره نه ده دا دننه په دې زړه کې ډاکټرانو تاسو خو مو څنګه زړه بارے نه وکړه ځي تاسو د غټو ډاکټرانو نه تاسو کوي د هر انسان که کافر می داغه په زړه کې په غوښه لیکل شوی دی الله دا د هر انسان په زړه کې الله لیکلی او بیا دې انسان له عقل ورکړی دی دا سوچ کوه نو دا کلمه چې زه تاسو لا اله الا الله اوس دا لا اله الا الله بدن نظر ته ورچې چې لا اله الا الله زمانه کومه عقیده غواړي اته عقیده به جوړو دا نه چې په خپل باندې لا اله الا الله او په خو دې دل راشي به بادو بابا لرواني په خیر شین کې بیا په خپل بابا لدی بچی روان کړي او ته به باندې ولګيږي به په زیارتونو کې چې تا بندونه ماشومان ته تړا په غاړو کې چې ته بابا دې او دا ته دې شي کوي عجیب خبره ده په تاړو باندې ته تړلې شي دا غټ هسپتالونو خلک ویلي چې لا بدنه کې جوړول او دا ټوخي چې په بندونو باندې فکیږي او د زیارت په کاڼي باندې او منجور بلاس را چې باغ فکیږي دا کرونا کرونا څه ته خدا ټوخي ته وایي ایمان زما استاد الله ولا عقیده غواړي او عقیده څنګه غواړي الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دغه عقیده رانه الله غواړي دغه عقیده پر چې الله سورې اخلاص نازل کړي الله ما به یو غړي زما سره بشر نه جوړه په ذات کې به مې یو غړي په صفاتو کې به مې یو غړي په کارونو او افعالو کې به مې یو غړي په ذات کې برا شر نه جوړه چې دا د الله نازولې دی او دا د الله ولد دی الله د ځان لپاره اولاد نه دی جوړنیولي الله د ځان لپاره نازولې نه دی وي نازولې ته خو ته محتاج ولی یو زوی د لپاره اللهم میلاو شوی نو ته کدا الله روبرونو د ازمکه بچا ته پاتې کدا الله روبر شنو دا کور بچا ته پاتې کی کدا الله روبر شنو دا مال او دولت به میچا ته پاتې کی الله باندې نه لري راځي او نه به وری راځي الله چې څنګه کامل ذات دی دسی و دسی وي نازولی ته استاد ضرورتي الله ضرورتونه نه لري الله احد نه انبیاء د ځان نازولی جوړ کړي نه اولیاء د ځان نازولی جوړ کړي نه انسانانو له د ځان نازولی ګرځولي نه پیرانو له د ځان نازولی ګرځولي نه باچاهانو له د ځان نازولی جوړ کړي نه ګداګانو ملنګانو له د ځان نازولی جوړ کړي خوخه دا غدا په خپل خوخه کوي څه جوړي خوخه دا غدا اغه نورې خوخه خو پرې دا د ایمان د وجنه د پیغمبر په ملګرتوب کې را روان چې میدان ته ورسېدو نو بیا یې چې غداوه لا اله الا الله محمد رسول الله د میدان پورې دا چغې والا
په میدان کې تور رستلی وه د پیغمبر د ناموس دپاره جنګېدو او توره پرې راله زخمي شلو خو د الله کوښه دا وه چې نور یې د ایمان نه وباسم د دنیا نه لاړې کافر و صحابي میدان او غزالم تلې والله ته کوښه دا نه وه چې نور یې په ایمان کې پرېږدم کافر لاړ دا د بخاري واقع وه ته امي سړی نور په هغه شی نه بیا اوږد کېږي ما تا ته ساده وویله دا الله خوښه دا وه نورې خوښې خو یې پرېږده دا یو درته ویم خوښه دا الله دا وه یو سړی و مرګ ته ټیم را نږدې شوی و شپه یې په مرګ کې فاصله نه وه ټوله ورځ یې فاصله نه وه یو ګنټه هم نه وه میدان ته دغه ځای کې میدان دی دلته پیغمبر ولیدو وی د الله پیغمبره اسلم او اقاتل مشوره د ناخلم اسلام لاول راوړم که ستاسو په دې غزا کې لاول وجنګېږم نبی علیہ السلام ورته ویل اسلم ثم قاتل راشه لاول کلمه ویو او بیا جنګېږه کلمې وویله او په میدان کې شریک شو فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى وجنګېدو بس فیصله د الله دا وه خوښه د الله دا وه چې نور دې په کفر کې نه پرېږدم په ایمان کې دې وجنم د دنیا نه چې تلو ژوندی چې و کافرو او چې مرګ وله راتلو نو مؤمن او مسلمانو الله خپلې خوښې د چا د وجې نه بدلوي په دې پوهېږئ دې ته ایمان وایي دې ته عقیده وایي خوښه د الله څه ده لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما وكذا الله ده دې زما په خبره پوهېږئ پوهې مطلب څه زړه ته کوزوه دا د ایمان خبرې دي دا د غوږ او د سر زړه قولو خبرې نه دي ګوره دا زړه ته د کوزېدو خبرې ته کوم دا د زړه سره تعلق ساتي هغه د سر خبره ته وروسته کوم چې سر پې خوځي دا د زړه خبره ده لله ملک السماوات والارض بره او ښکته اختیارات د یو الله دي د اسمانونو اختیارات الله چاله نه ورکوي د ځمکو اختیارات الله چاله نه ورکوي په اسمانونو کې داسې یو مخلوق د الله شته چې په 14 سکنډه کې د الله د عرش نه واخله د کنعان کوی ته رسېدلی و 14 سکنډه امام غزالی رحمه الله دغې مودې هغه رفتار اندازه کړی دی 14 سکنډه کې د اسمانونو نه بر روان دی او د ځمکې هم قطع کړله لاندې کوی د کنعان ته ورسېدو دومره لوی مخلوق بخاري کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د شام د طرف نه شغار یو اواز راغی درونه والو نو چې ما وکاته مشرق ته شام طرف ته د جنوب او د شمال طرف ډاکو دا یو د الله بنده را روانو د الله یو مخلوق یو شی را روانو یو جبرئیل علیہ السلام را روانو وزرې خورې کړې وې او ټوله دنیا یې ډکه کړې وه خو خیال کوه دغه جبرئیل علیہ السلام چې دغه طاقت دومره دی په 14 سکندو کې دومره رفتار قطع کوي خو بیا مو الله فرمایي ما وله اختیار نه دی ورکړی نبی علیہ السلام ته 19 ورځې جبرئیل علیہ السلام نه راتلو الله ویل مه ځنو چې کله راغلی نبی علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام ته وایي اے جبرئیل دا جفا دې را سره ولې کړې وه ولې دې پرېښودو الله آیاتونه راولېږل وما نتنزل الا بامر ربک اے محمده مونږ خو په خپله اختیار باندې ځمکې له نه راکوزېږو مونږ چې راځو نو ستا د رب په فیصله او د هغه په قضا او د هغه په حکم باندې راځو مقصد څه الله د اسمانونو د ځمکو اختیارات چا لره نه دي ورکړي لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء د الله خوښه ده نو څه پیدا کوي الله خوښه ده نو چې څه پیدا کوي څنګه
یهب لمن یشاء اناسا ورکی اللہ چاله چې وغواړي صرف نونه لوط علیہ السلام پیغمبرو خو صرف نونه ولا ورکړي شعیب علیہ السلام پیغمبرو خو صرف نونه ولا ورکړي ويهب لمن يشاء الذكور خو خدای الله دا ورکړي چاله نو صرف زامن ولا ورکړي بابا ابراهيم عليه السلام له تزامن ورکړو بابا اسحاق عليه السلام له 12 زامن ورکړو بابا یعقوب عليه السلام له 12 زامن ورکړو وګور او یزوجهم ذکرانا واناسا وخدای والله چاله ورکړي نو جوړه ورکړي محمد رسول الله له زامن ورکړو نو ورکړي ويجعل من يشاء عقيما وقد الله دا ګرځي چاله چې وغواړي شند یحیی علیہ السلام شند ګرځولې عیسی علیہ السلام د وسه پورې شند ګرځولې وسه پورې دا ټکي بد سیاده لکه ما چې وای يهودوی موږ وجلې موږ نن الله منله اسمانونو کې دیو به برازي او داغه په مشرۍ کې به ان شاء الله مونږه په يهودو باندې به نخري کوو لکه اوس چې هغه په موت وي کې جیران د پلارم دا وردا اے کافرو تلک الايام نداولها بین الناس دا دنیا یو جیران دا نن تاسو ورده کوزا او دا ور به زمونږ راځي ان شاء الله الحرب بيننا وبينهم سجال عيسى عليه السلام شنګلوره وکړه یو الله دا عقیده بدا جوړه دا دې جوړه کړه دویم دیتا لا اله الا الله معنا تکوما ساده باریا بچا سي رحم الله الله پاک دې وګړي هغه به یو علاقه یادول ولته یو ملاو د کلمې معنی به کو لا اله الا الله یا الله ته یوې شریک نشتا خدای بابا له دې څور کړ دا به معنا کوله دا عقیده خبره تکومه په دې بخلاصي ګد الله په دربار اته په دې کومه عقیده به دې جوړه کلمه به دې وي چې ته کلمه په خله راو باسي او په ورستا زړه ته دا خبره مراشي تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وقد يولى دا یو ټکی خدای کړو دا ته په دې بسوي وقد يولى دا شپه په ورځ کې نه باسي ورځ په شپه کې نه باسي دا د اوسه پورې ورځ وا اوس پر روانه دا د ټول دنیا کافران دی ته پوجونه کې نه جب یو پټکو نه دی جوړ کی زدا شپه دې پښا کې ویته هغه مخکې کړی دا اوسه پورې دا د جمعو د شپې تاسو بډاګان په ټوخو ملګری ټولش په ټوخي او دا به دې چې راځ پوس نو دا رې سمورو کو زه لګالن ډاکلا اوس نه باندې خوب شوی بډاګان هم صاحب مانځي کې درېلې تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي تننا وقد يولى